الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء
إن هذا لهو الفضل المبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام او دلاور کلی غیورو مسلمانانو ورونو، دا چنن مونږ او تاسو ستاسو په دې کلی کې د الله رب العزت په دې کور کې راجمع یو، تاسو مخکې د دې باعث او سبب واورید چې زمون دارور مولانا محمد حازم چې د حکیم خان لالا زوی دی، په ده باندې الله ډیر لوی فضل او کرم او احسان وکړ چې کوم علمی سفر د شروع کړو د هغې د حصول لپاره مختلفو مدرسو کې د مختلفو علماو په صحبت کې دی پاتې شو. پرون هغه سفر د الله رب العزت په فضل او کرم سره تکمیل ته ورسید. اگر چې علم د پاره صحت نشته چې هغې ته ورسېږي نو بس ته عالم شوی او نور به نه وایي. دا مدرسو کې چې کم علوم پڑھاویږي او بیا په آخر کې سند ورکړی شي، د دې مقصد دای چې د دې قابل شو کده اوس کتاب ګوري نه پوهیږي. با امی سړی خو کې کتاب ګوري نه پوهیږي، کده د قرآن درس کوي او مطالعه کوي نو دا غي نه به خلق پوهیږي، دا حدیث درس کوي نو مطالعه به کوي، بیا به دا غي نه بعد د دې قابلیت چې درس وکړي. دی کې صرف چلو خودلې شي، نور به سړی ځان له کتابونه ګوري، مطالعه به کوي. تعلموا من المهد الى اللحد، علم د مور د غیږې نه شروع کوي، د زانګو نه شروع کوي تر مرګ پورې. نو هغه مدرسو چې کم نصاب مقرر کړی هغه تکمیل ته ورسید. پرون د دې دستار فضیلتو دا یو عظیمه خوشحالی په زندګۍ کې، او بیا دا خوشحالی الله نورم سیوا کړه چې دا غي بیگا وادو مو شو. الله رب العزت دی د په علم عمر کې خیر او برکت واچي. دا مهنت دی الله پاک د والدینو د ټولو رشتہ دارانو لپاره د نجات او د خلاصون سبب وګرځي. الله دې په دې علم صحیح عمل ور نصیب کی او الله دې توفیق ورکړي چې دا کما حقه د الله مخلوق ته ورسي. او په دې واده کې دې الله د خیر او برکت واچي او زوجین دې الله د دین په کار کې همیشه متفق او متحد کی. ورونو د دنیا په مخ د علم نه بل لوی نعمت نشته. دا جدا خبره ده
چې د بعض خلکو په زړه کې به د یو عالم سره مینه وي، محبت وي، قدر او عزت به وي، د بعض خلکو به نه. دا د هغه خلکو خپل مزاج. خو علم د دنیا په مخ د تمام نعمتونو له لوی نعمت دی. که سړی موازنه کوي نو د علم سره یو شی نه برابري. ګوره ما چې کوم آیت وی دی کې الله پاک د دو پیغمبرانو ذکر کړی دی، داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام. دی دواړو باندې الله دواړه انعامات کړو، د دنیا او د دینو. د دنیا نعمت داو چې داود علیه السلام بادشاہ او داغه زوی سلیمان علیه السلام داغه نه بعد بیا بادشاہ. او پدی بادشاہی کی داغه بادشاہیوم سناشنا وا. رب هب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی. سلیمان علیہ السلام ویلی والله ما ته داسې بادشاہی راکا چې زمانه بعد داسې بادشاہی د هیڅ چا د پاره مناسب نه. مدارک لیکلی دي. بعض خلک سوالونه کوي چې یره یو نعمت نه نور پاره ولې نه غواړي، صرف ځان یادې ما د پاره دی، ما نه رستو بل چا د پاره مناسب نه. نو کولی بل چا الله ورکې نو ته ولې خپه؟ نو هغه لیکلي دي چې دا داود علیه سلیمان علیه السلام چې وایي چې الله مال بادشاہي راکا، داسې بادشاہي چې زمانه بعد د بل هیڅ چا د پاره مناسب نه. دا قول هغه حسدن نه دی کړی چې په بل چای دا حکومت او بادشاہي سود نه وا. دای دې لپاره کړی دی چې دا د هغه یو معجزه شي. معجزه وایي دی ته چې هغه د نبی نه صادرېدی شي خو د غیر نبی نه نشي صادرېدی. لتكون معجزه چې دا د هغه معجزه شي. خو تاریخ کې داسې بادشاہي نه ده تیره شوې چې په انسانانو دې حکومت وي، په پیریانو دې حکومت وي، په مرغانو دې حکومت وي، حتی چې په هوام دې ستا حکومت وي چې کم خوای بوزي التزي چې په مزکه مزکیږي چې تیزی تیزی. دا صرف د سلیمان علیہ السلام بادشاہي. خو الله رب العزت داغي تذکرہ کوي چې ما غیله صرف بادشاہان نه ورکړ، ما د پیغمبري علم ورکړ او د شریعت علم مې ورکړ. اوس بلار او زوی د الله حمد او شکریا هغه په علم ادا کوي. معلومیږي دا چې دا علم د حکومت او د بادشاہي نه لوی نعمت. قرآن سوی توجه لګ غواړم ښا. ولقد آتینا داوود وسلیمان علما. په تحقیق سره ورکړو مونږه داوود علیہ السلام ته او سلیمان علیہ السلام ته علما، علم د دین علم می ورکړو. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. دعاړو ویلو صفاتنا د کمال الله هغه ذات د پاره دي، شکریا ده د الله هغه ذات. فضلنا على كثير من عباده المؤمنين چې غوړواله راکړې د مونږ ته په ډېرو د بندگانو خپل مؤمنانو نام. پس شي غوړواله ورکړو. په مال سړی نه غوړ کیږي، په دولت سړی نه غوړ کیږي، په علم باندې غوړ کیږي چې مونږ له علم راکړې داغي په وجه مونږ په ډېرو بندگانو مؤمنانو باندې غوړ کړیو. نو دواړه پلار او زوی د الله د نعمت شکریا دا کوي. نو الحمدلله
تمام مناسب صفتونه د خدای توب خاص الله هغه ذات د پاره دی چې موږ له په ډیرو مومنانو بندګانو باندې غوړواله را کړې ده. وورث سليمان داوود میراث یوړ سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام نا. انبیاء په میراث کې مال نه پریدي. انما ورث العلم، انبیاء په میراث کې علم پریدي. اول داود علیہ السلام پیغمبرو، نو داغه نه بعد سلیمان علیہ السلام پیغمبرو، نو هغه د علم میراث د داود علیہ السلام نه سلیمان علیہ السلام ته پاتې شو. ها هغه نه بعد د نبیو چې کله د علم میراث یوړه وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. خلقو ته ویلو اے خلقو پما الله ډیر لوی مهرباني کړی دا، مال الله پاک علم را کړی دی، دومره علم را کړی دی. علمنا منطق الطير، چې مونږ له دا علم را کړی شوی دی چې د مرغانو په خبرو په आवाजونو مونږ پوهیږو چې دا مرغه سوای. علمنا منطق الطير، خودنه کړی شوی د مونږ ته د خبرو د مرغانو. واوتینا من كل شيء، مونږ له هر یو ضروری شی را کړی شوی دی. ان هذا لهو الفضل المبين، یقینا دا خامخا دا الله فضل د ښکارا، دا د الله لوی مهرباني په مونږه. سليمان عليه السلام هغه ته الله د مرغانو جبه خودلې و، د بل معجزه و. چلو یو خبره په دې مینس کې کو، دا علماء یو مسله ذکر کړی دا چې آیا صرف د مرغانو په جبه پوهیدا که د مرغانو نه علاوه په نورو حیواناتو په جبه هم پوهیدا؟ نو یو قول د علماء دا دی چې صرف د مرغانو په جبه پوهیدا، مرغانو نه علاوه د نورو سيزونو په جبه نه پوهیدا، صرف د مرغانو په جبه پوهیدا. ځکه خدل ته وی چې علمنا منطق الطير، او څوک چې وی د نورو حیواناتو په جبه هم پوهیدا، نو داغی دلیلم دا صورت دے. حتی اذا اتو علی واد النمل قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. سليمان عليه السلام را روان دي حتى اذا اتوا على واد النمل، لخرم ورسره تر دې چې د میګو په یو کندرالل په یو خار رالل چې میګي په کراو تیری. قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، یو میگئی داغی مشروا چغی ورطوالا او میگو خپلو خپلو کورنو تا منڈکی دن نشئی. لا يحتمنکم سلیمانو وجنوده وهم لا يشعرون، چی دخپولان دی دلدل نکی تاسو لرا سلیمان علیہ السلام و داغ لخ کرے او آغی تب پتم نئی زکتا سواړه واړه په خزمکه نخکاری شابه منډه کوي لار کولاو کوي. الله اکبر. دا میګي چغکړه فتبسم ضاحكا من قولها، مسکه شو سليمان عليه السلام خندیدونکې د وجه د وینا د دې میګي نام. نو چې سو کوئی صرف د مرغانو په جبه پویدا، نو بیا د میګي په خبره ولی پوي شوی دی. معلومه شو چې د مرغانو نه علاوه د نورو حیواناتو په جبه هم الله پوي کړو، ځکه خو د میګي په خبره پوه شو. وګوره د دې میګي په دې خبره کې یو ټکی تا ګوره. لا يحتمنكم سليمان
وجنوده وهم لا يشعرون اے میگو خپلو خپلو کورنو ته دننه شئ. سلیمان علیہ السلام او د هغه لښکر به هسې نه چې تاسو د خپو د لاندې دل کې او هغې به نه پوهېږي. معلومه شوه د میږۍ عقیده دا وه چې عالم الغیب صرف څوک دی؟ میږۍ هم په دې پوهېږي عالم الغیب یو الله دی. حتی چې نبی په لار رواني ښکته خیال نه کړی نو د خپو د لاندې میږۍ هغه ته نه ښکاري. ځکه خو وایي چې وهم لا یشعرون. دې وجې نه بعضې علماو لیکلي دي سلیمان علیہ السلام دا میږۍ راوغوښته ورته وایي چې تا خلک زما نه یرول تا ورته ویل چې دننه شئ ولې موږ پیغمبران خو ظلم نه کوو نو موږ خو میږو باندې وس سره خپې نه ږدو نو تا ولې ورته زما باره کې دا ویل چې شا وایي د هغه قوم به م د خپو لاندې دل کې. نو میږۍ ورته وایي چې تا خو سره دا ټکې به هم اورېدلی که نه چې ما ورته ویلي دي چې وهم لا یشعرون. تاسو بدل کی د خپل لاندې نو هغې ته به پته نه ما ته پته ده چې ته به قصدن پې خپې نږدې خو ستا به خیال نه او د خپې لاندې به راغلی. او دا معلومه شوه چې بادشاه د زناورو بادشاه ته وګوره د خپل قوم څنګه خیال ساتي. مفسرینو لیکلي دي چې میږي ته خو د دې معمولي لوټې نه اخوا څه شی نه ښکاري او دا 3 میله لرې لادی را روان دی او د ده لښکر او دلته میږۍ چغې جوړې کړې شا به یې دننه کېږي د سلیمان علیه السلام فوج ته خپو لاندې هم دننه کېږي. نو هغې ته دومره لرې نه څنګه پته ولګېده. په دې تلو تلو کې دا مسله هم واورئ د میږي قوت باصره دومره تیز نه دی د سترګو نظر یې دومره تیز نه وي. هغه خو چې په دې ځمکه روان وي او داسې معمولي شی ورته مخې ته شو نو هغه نه اخوا ورته څه نه ښکاري ځکه چې سر خو داسې نه اوچتوي که نه چې د هغې نه اوچت شي وګوري اخوا ورته پته نه لګي. خو د میږي قوت شامه د پوزې دا بوی نه دی دا ډېر تیز دی. میږي ته د بوی په ذریعه باندې پته ولګېده چې دې خوا نه د انسانانو بوی را روان دی انسانان را روان دي سلیمان علیه السلام او د هغه لښکر را روان. که ستاسو خیالي یو خوږ شی کور کې کېدوه او بله بلکل بند کړه سار چې ګورې نو په تیاره کې به میږو هغه له موټروی جوړ کړی او ټول به ور روان هغې ته به ځان رسولی. نو دی خو لیدلی نه دی ځکه چې سترګې خو که وغړی نو تیاره ده او په دې بوی بوی پسې هغې داسې نیغ سمې هغې له ووایي او هغې ته ځان ورسي. دکاندارانو غریبانانو په دکان کې شوکیس کې څیزونه کېښودي لاندې ورته اوبه کېښودي ولې میږو نه خلاصېږي که دا نه کړي نو بس هر وخت به پکې میږي ګرځي. نو هغه شوکیس کې بر هغې ته نه ښکاري خو د بوی په ذریعه ورته ځان رسوي. نو میږی عالم الغیب نه و چې هغه سلیمان علیه السلام لیدلی هم نه دی او خلکو ته وایي چې هغه را روان دی. میږی د بوی په ذریعه باندې شی معلوموي. دا کونې هم دغه ذات کې دی. کونې د سارو کې چې کېږي پخوانو ډاکوانو به ځان سره وایي کونې ګرځول. پخوا خو دا څیز نه و نن موبایلې وې نه اطلاعاتو قافله به را روانه وه نو کم طرف ته روانه ده یاره دی به ځان سره کونې بوتلې وړی ابې چې کېنو چې به کم خوا روان شوې قافله جوړ دی خوا ده ځکه دا د هغې بوی پسې روان شو بیا به دی لوټ کوله. داسې اسباب به پخوا استعمالېده. نو بهرحال دلته مې یو ټکی تاسو ته ووایي چې سلیمان علیه السلام ته دومره لوی حکومت الله ورکړی دی په انسانانو حکومت دی په پیریانو حکومت دی په مرغانو حکومت دی. ولې دې قرآن کې د مرغه واقعه هم شته که نه؟ قرآن عظیم کې الله پاک فرمایي وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لټونه وکړه د مرغانو نو مولا چرجک پکې نه و. ففقد الهدهد حين تفقد الطير. علماء وایي
مولا چرجک غیر حاضر اومند کله چې د مرغانو حاضری واغستا لټونه وکړه ټول مرغان شتا مولا چرجک پکې نشتا فقال ما لیا لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين سلیمان علیہ السلام وای سدی مالارا چې زمولا چرجک نوینما پیژنې کنا وړه غونې مرغې د پسره تاج غونې جوړ دمه خوګي مالیا لا ارى الهدهد سدی مالارا چې زمولا چرجک نوینما ما تنخکاری ام کان من الغائبین کنا دے غیر حاضرونا اوس دې کې یو تپوس کو مخه توجه کوي لک سوچ غواړي مرغان قتل خو سليمان عليه السلام ته پته نشته چې کوم خواتلې رک مولا چرجک ورته معلوم نه دی پیغمبر دی عظیم شخصیت دی د ټولو خلقو نه ول الله لوی علم ورکړی دی نو موږ نه چې څوک رکشي نو موږ راشو او کله یو تور کپڑا چا په سر را چولی هغه ته ویو چې جی ما ته وایا زما زوی کم خواتلې دی ما ته وایا چې زموږ نه ساروي چا پټ کړی دی نو چې کم طرف باندې بولې دی الکه چې څنګه ته په غیب نه پويږي دغه شان دغه مخلوق دی هغه په غیب نه پويږي وای عالم الغیب صرف څوک دی وای صرف څوک دی الله دې او دا بالکل د قران د سورې نمل آیاتونه دي کسی مسی نه دي بے سند او بے دلیل سليمان عليه السلام ته د خپل مارغه پته نشته چې مارغه کوم خواتلې دي چا خواتلې دي کوم ځای کې ایثار دي پته ورته نشتا معلومه شو چې نبی عالم الغیب نه نو د ولی درجه خود نبی نه ډیر لاندې دا هغه په طریق اولا عالم الغیب نه دی نتیجه معلومه شو چې عالم الغیب صرف څوک دی یو الله دی دا کې دی قران مونږ ته خی الله اکبر سليمان علیہ السلام وی چې دله خو ضرورت دی او دشته دینا بی اجازه ته ولی تله دی سليمان علیہ السلام سوای الله الله سليمان عليه السلام وی چې دا مارغه خوشته نه غائب دی غیر حاضر دی درې سزاګانې سليمان عليه السلام ذکر کړي لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين یا خو ولا سزا ورکوم عذاب ورکوم سخت سزا یا به علالوما او یا به پریدم خو په دې شرط چې ما تبابا خپل دلیل پیش کړي چې ول غیر حاضرما وجبرتوي فما کس غیر بعید الله اکبر مولا چرجکی سار دے خو زمنګ د دې زمانه د شاګردانو پشان نه چې کله سار سکول نه پاتې شي وای اسم غیر حاضر شوی ما وسړو زما معمولی کار باندې سار شي کنه وې زری بیا سه ما غستی غیر حاضر کړي ما نو ټول ورځ بیا منډه ترړې وې خو سکول نه نزي مدرسې وې سه به مسجری غستی زبې رجستر کې غیر حاضر لیکلې ما الکه سبق تخبور سه کنه خیر ده کې غیر حاضر نه نو زوس نظم مولا چرجک دا سه نه وې چې نه نظرې کې غیر حاضر ما نو زنن بالکل نور زما سبب بیا ګورو نا فما کس غیر بعید وخت تیر کا خډیر نا لګ وخت بعد د اجرین را ورسیدا حضری د اخلاص شو را ورسید مرګرو توی اوس به برابرې خان سليمان عليه السلام غوسو چې دی ولی به اجازه ته تللی دی وی سی ویلی دی وی ویلی چې سزا به ورکوم سخت او یا به لالوم یا براته دلیل پیش کی وی دا د دلیل خبره پکې کړي دا ویا وی بس بیا غمش دلیل را سره وکنه اوس ګوره توجه کوي الله الله راغې نو سليمان عليه السلام ته مخامخ ودرېدا ورته وی احطو الله اکبر احطو بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين
ما پخپل علم کی راگیر کڑی دی آغا خبری چتا ندی راگیر کڑی پاغ سپوی شوی ما چتا تے پتہ نشتا وجئتک من سبع بنبأ یقین او ماتا تد سبا مقامنا یقینی خبر را رسولے دے سلیمان علیہ السلام وی دا بسنگا خبری چی تا تا معلومه دا ملا چرجکو ما تا ندا معلومه او خبر دی سرا وڑے دے وائی دینا دا معلومه شوا بیا توجہ کوا دا مولا چرجک وڑے مرغی عقیدہ داوا چی عالم الغیب صرف سوک دے یو اللہ دے عظیم پیغمبر سلیمان علیہ السلام توئی آغا شئی میں علم کی راوڑے دے راگیر کڑے دے چستا پا علم کی نشتہ دے تا تے پتہ نشتہ دے زکا چی آغا اسباب سر تعلق ساتی ہوتا ندیلی دلی نسبت خبر شے او عالم الغیب تا نہیں ویسے چلو انی وجدت امرأة تملکهم وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَإِدْوَنْ اشْنَا خبری ملی دلیوے نمامی چدا خبری با پورا زام کو یوم نستا خوالا برا زمان نئی تا ایسار شوی ما ویسا خبری وی یوم خزولی دا چی پسڑو بانی حکومت کو دارا تا سناشنا کار خارا شو دویم میں دا ولیدل چی دا زناناو دا آغیر طول قوم دا اللہ پا زیباندے نور تا سجدے لگاولی دا نور عبادتے کو نماویلے چی سجدہ خود اللہ پا کار دا دین ولی نور تا سجدے کئی سلیمان علیہ السلام تنوی چی غلشا موزیر دا ما تمخ کے نمالوم اگر پتا وی ورے گا وسم یقین نکو تاسنا چی دروغ وی منگا گورو چی ترشتیاوی که دروغ وی زمان دا خط یو سو دو واقع عادت بیا صحیح نا نو خبره می دا کولا چې د مرغانو علم الله ورکړو د میږي علم الله ورکړو نو څوک چې وای چې د مرغانو په خبره پویدا د میږي په هغه نه پویدا نو هغه بیا وای چې دا میږي چې د دا نوع من الطير دی کله کله د دې میږي موزري وشي کستا سو خیالي خاص کر د په شکل رازو کې او دام الوسی نو د دې په جبه زکه پویدا او څوک چې وی تعمیم دې نو بده تعویل ته به ضرورت نشته دار یو شی په جبه پویدا خو مرغان زکه یاد کړ دا به ځان سره بوتلل کله کله او دا سي تعبیر سره په جبه نه پویدا یوازي چې جبه باندې پویدا نور سنو مرغان ولا خبرم منله سلیمان علیہ السلام سره بلخګرو او چې کمزې کې به پړاو ک ونی منه او سوري موري بنو تامدوان به نه تړل په ګرمۍ کې به مرغانو ته تاسو په هوا کې وزر کلاو کې او داسې ټول په شریکه ګرځي لاندې به مونږ باندې بالکل سوري که تاسو ته خیال کړی چې د مرغو سیل روان لاندې سوري کنه هغه یو سوري غونې جوړ کړی دا سوري به پاغې جوړ دا څه ولاغه تابع خو بهر حال خبره مې دا کوله چې علم ډېر لوی نعمت دی دوار اپلارو زامن وی الحمدللہ الذی فضلنا على كثير من عباده المؤمنین اللہ اکبر دمر لوی نعمت دے توجہ ما طرف تکوا دا تمام انسانانو کے بہترین انسانان اگا انبیاء دی سوک دی انبیاء علیہ السلام دی بیا د تمام انبیاء و سردار اغا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم اغا عظیم نعمت دے چی دا علم دا انسان کد رنگ نتوری نتور دیوی که غریب دی نو غریب دیوی که غلام دے نو غلام دیوی کارش دے علمی اچتئی 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 دمرلوی مقام تے ورسی چی دے پا ورسو دا انبیاء کی داخل کی یرا تا سوچو که دا بل سبانی کی گی یو سڑے وی زخانی منو زبد نبی وارش شما کلمنا زخیستی منو زبد نبی وارش شمنو کلمنا زچ دینو دا نصب والا ما زبد نبی وارش شم کلمنا تب پا علم و پا نصب پا علم و پا عمل بانی اچھتے گے علم آغا نعمت دے چی دا انسان اچھت کی داد انبیاء وراثت تا ورسی ویسا شیخ صاحب رحمہ اللہ زمان شیخ و زمان گستاز ہو یو رز مدرسہ کے دستار بندی ہوا
الله اکبر. بچو چې نو پټکی تړلې دي، والدین راغلي دي چې دل درنګ له بد ختم وشي نو دعا بکیږي، بیا خپل خپل کور تخپل بچی ځان سره بوزي کنه. پرون به تاسو متلی وای کنه، تاسو خلک کوي، دا ډیره لویه خوشحالي. او دا منظر دا چې څوک غزل لاړ شي هغه ته پته لګي چې دا چا ختم وشي دا غو د سترګو نه وخی روان، او د والدینو پلار او ورونو جاړي، یو خو ډیر زیات خوشاله، یو د ډیره خوشحالي نه په جړا شي، وای چې یاره چرته زو چرته دا نعمت الله. ابی ابن کعب هغه ته نبی علیہ السلام ما ته الله پاک ویلی دي چې د قرآن وایا، وکیل د قرآن اور وای الله سمانی لك، اے دا الله نبی لکه الله د تدا زمان نوم یاد کې چې ابی ابن کعب. نبی علیہ السلام او ستا نوم را ته باقاعده یاد. الله اکبر. حضرت کعب په جړا شو، و چرته ز او چرته زما الله زما نوم یادو، دا خو ډېر لوی سعادت. نو انسان وجاړي چې خدای چرته ز او چرته ستا دا دومره لوی احسان په ما باندې، مور او پلار جاړي چرته ز او چرته زم دا دومره عظیم احسان زموږ په بچو باندې. نو دستار بندۍ کې والدین راغلي، درنګ له دستار بندي کیږي، ار یو خپل بچي بوزي ځان سره کورتا. شیخ صاحب رحمت الله علیه خلکو ته وی خلکو لک سوچو کوي، توجه غواړم، اے خلکو لک سوچو کوي، اوس که دستار بندي وشي دعا وشي تاسو به کورتا ځئ، نو تاسو سوچ کړئ دې خبرې ته سوچ وکړه. تاسو سوچ کړئ دې چې تاسو به کورتا څوک روانه وای څوک به بوځئ. دا سړی دا سوچ دی کنه، څوک وي زما زوی بوزما هغه پاریږي، څوک ضرور د پار راغلی وي رور بوزما، څوک وي زما خورای دی، څوک وي زما وراره دی. دا سوچ کو نا شیخ صاحب رحمت الله علیه وی اے خلکو لګ دی خپل خبرې ته سوچو کوي. نن چې کله ستا بچي فارغ شي او ته کور ته روانې، نو دا مو وایي چې بچي مې د سفر نه کور ته راغی، وایي زما کور ته نن وارث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی. الله اکبر. څوک راغی؟ نن زما کور ته د پیغمبر علیه السلام وارث را روان دی. مخکې خو صرف ستا بچي او خو وارث نو د رسول الله، نن ستا بچي دومره لوی شو دومره عظیم شو چې د عام خلکو خو پرې دوا د انبیاء وارث جوړ شو. دا چې د چا پزله کې د دین قدر یې هغه په دې پوهیږي. وارث د پیغمبر کور ته راشي، الله اکبر، دا دومره لوی نعمت دی. نو عالم به بیا څه کوي؟ اسنه چې مونږ یو د پیغمبر وارث راغی، پیغمبر خو ګوره کله په خپل پلستر نه دی لګولې وو. پیغمبر ته چې کومه ذمہواری الله ورکړې ده هغه خپل قوم ته رسولې ده. مولانا حازم نن کور ته راغلی دی، دی به نن د دې علم بیان د کور نه شروع کوي. کوم علم چې د په مدرسو کې یاد کړی دی دا د فرض دی چې دا به نورو خلکو ته بیانوي، په هغې طریقه به بیانوي کومه چې د انبیاو طریقه وه. الله اکبر. د امام الانبیاء چې د انبیاو سردار دی د هغه مشن دنیا کې سو ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیہم. ابراہیم علیہ السلام د نبی علیہ السلام د پاره دعا کړي وا الله بیت الله می آباد ک، الله دې کې د یو معلم ضرورت دی، الله د مکی د خلکو نه پدې کې یو رسول راولېګا، کار د رسول بسې یتلو علیہم آیاتک، ستا آیاتونه په پدې خلکو باندې لولیم، ويعلمهم الكتاب دی خلق تبستا دی کتاب تعلیم ورکین، والحکمت د سنت تعلیم ورکین، ويزکیهم د خلق تزکیه په دې باندې کین، عقیده عمل اخلاق په خلق په دې مزین کین. نو د نبی د وارث په دقه کاری نبی د کم وخت نه دعوت شروع کړي چې نبوت ورته ملاو شوی دی، وਹੀ راغلی ده
عالم به د حق ورځې نه دعوت شروع کړي چې دستار دې په سر کړه نن بس دمه ختمه ده وایي هغې ته چټي نه میلاویږي چې چا سبق یاد کړه بس چټي نه ده اوس به دا بل ته رسول غواړي دا بیانول غواړي د گاون خلق د دین پیدا واخلي دا زمنګ نمائندو وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون کتاسو ټول مدرسو لاړ شي ټول کار به وران شي کوران بنشي نو دا تاسو نمائندو تکلیف تیر کړ شپې تیر کړې ورځې تیر کړې علم زدکه اوس زمونږ دا کار دی چې خپل کار سره به د دنه دین مزدکو دکاندار د خپل دکان کوي زمیدار د خپل زمیداره کوي 24 غنټو کې نیمه غنټه یو غنټه د لور کوي چې مونږ به راجمع کیږو ته مونږ ته قرآن خایا تب مونږ ته درس کې تب مونږ ته بیان کې ځکه ته مونږ دی له نه ویلې ګلې چې صرف ته کامیاب شي ته مونږ دی له لګلې چې ته علم زدکه او تا نه بیا مونږ زدکو ټول به الله په دې کامیابی ان شاء الله کو بدا سي کنه الله رب العزت دې استقامت ورکي او الله دې د خپل رضا کارونه والی او الله رب العزت دې ولدا عمل او د بیانولو توفیق نصیب کی چونکه مرګري د وخت نه ناش دي ستاسو په دې انتظار باندې ما تم تکلیف دې خو ما سحر موز نه پس راغله مدرسې ته دې د پاره مې سبقونه زر زر ویل څه کتابونه مې چټیم کړل مې چې خلکو ته تکلیف ملاو نشي تاسو چې کوم ناشته وکړه الله دې دا ټولو نه قبول کړي او الله دې دا ټولو د پاره د نجات او د خلاصون سبب وګرځي الله دې ما ټول اوریدونکو له صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړو